زویم چې د نن نه سل کاله بعد مونږه تاسو بنیو زمونږ په دې کورونو کې به نور څوک آبادي زمونږ په دې مقاماتو باندې به نور څوک مونږه ایس په بیسه ځان له سر خوږو کور زما جیداد زما ځمکه زما پلانکې زما حالانکې سره سل کاله بعد بسې سل کاله بعد به په زمونږه ستاسو کې به یو کس چې کم نه هغه به ژوندی نی ښه یو کس به ژوندی نی پوهیږئ لکه مثال بدله درکم 2023 روان دی په 1923 کې چې کم خلق ژوندي وو که نه نو هغه نن چې کم نه هغه په هغې کې یو ماته څوک نشي کولی چې هغه ژوندی نو ګوره یاد ساتئ دغه یو دور سباله سره سباله که 2123 راځي که نه نو مونږه تاسو به یو نه یو مونږه تاسو به د ځمکې خېټې ته ورغلي یو ښه چې د ځمکې خېټې ته ځو ځان لا د هغه ځای د کور څه غم وکئ ځان له هغه ځای له څه فکر وکئ ځکه نن دنیا کې زمونږ ستاسو 50 شپېته اویا کاله ژوند دی او چې هم اویاو ته نن سبا اتیاو ته چې څوک ورسي او د هغه غ ژوند هم بیا سي د هغه غ ژوند هغه اکثر غریب په دې خپل ژوند باندې ستومانوي بیا پوهیږئ نو لہذا چې کله د دقې لسلو کالو ژوند دپاره موږ دومره فکر کوو نو هغه ژوند چې د هغې اختتام نشته هغې له څومره تیاری پکار دی هغې له څومره غم پکار دی نو زه ویم چې مونږ تاسو نن څومره فکر دنیا له کوو که نه که د دې په نیمه فکر مونږ آخرت له وکړه ټول به اولیا وی ښه نن به ټول اولیا وو خو ګوره یاد ساتئ مونږ آخرت رستو کړی دی مونږ قبر رستو کړی دی مونږ هر څه ګوره دنیا مخې ته کړې ده بس ګینې زمونږ هر څه دنیا ده نو حالانکې هر څه دنیا نه ده دنیا پاتې ده دنیا پانی ده دنیا ختمیدونکې ده زمونږ ستاسو د ژوند اختتام کیدونکې دی مونږ تاسو ته د خپل د ژوند هغه اخرنۍ ګړۍ ځان ته مخې ته کول غواړي ښه هغه اخرنۍ ګړۍ هغه د ځان کدن سخت دی هغه د روح وتل هغه په قبر کې بیا د قبر هغه تنهایی د قبر هغه ړومبۍ شپه نبی علیه السلام ارشاد فرمایي وایي د قبر هغه ړومبۍ شپه ګوره ډېره سختۍ ښه هغه ډېره سختۍ رڼو ځان ته لږ دغه کیفیت ماسخوتن چې سر ولګوي که نه نو داسې دا تصور کوئ چې یو شپه نن مې په بستر ده یو شپه به داسې راځي چې دغه شپه به زما په قبر کې دغه شپه به زما په قبر کې یو وخت په داسې راځي چې زما دا ساه چې کوم اخلم که نه دغه ساه به زما اخرنۍ سایي زما بدن ته به زه بل ساه دننه نشم بوتلی بیا دغه وخت لږ ځان ته مونږه تاسو د مخې ته کو چې زمونږ ستاسو تصور دغه راشي که نه نو ګوره یاد ساتئ بې اختیاره به زمونږ ستاسو توجه الله او آخرت طرف ته پیدا شي دا مونږه تاسو خپل مرګ او آخرت او قبر هیر کړی دی ځکه دنیا پسې روان یو که نه صحیح شوه د ذرې ذرې حساب به یې ښه د ذرې ذرې الله تعالی به رانه تپوس کوي رڼو مونږه تاسو څومره فکر کړی دی نن اکثر دا چې سرکاري کم ملازمین دي که نه دی ته پته وي چې کله افسران آډیټ له راځي که نه آډیټ له چې کله راځي نو دی سي دی په هغه څو هفتې څو ورځې چې کوم نه هغه لګیایي هغې دپاره تیاري کوي ما نه به که د دې سیز تپوس یې وکړو یاره د دې سیز به تپوس کوي یاره د دې سیز به تپوس کوي نو زه ویم زمونږ ستاسو د ټول ژوند آډیټ په الله مونږ نه اخلي د قیامت پر ورځ د قیامت پر ورځ د هر چیز به الله حساب کتاب کوي تپوس به کوي نو چې مونږ تاسو ځان هغې آډیټ ته څومره تیار کړی دی هغې دپاره مونږ څومره تیاری کړی دی ځان ته وروڼو هغه مخې ته کوي د دنیا هر څه چې دا به تیر شي د دنیا سخته د دنیا تکلیف د دنیا پریشانی دا به ختمه شي خو ګورئ د هغه دی تکلیف د هغه دی پریشانی د هغه دی سخته د هغه دی هغه ذلت چرې به نه ختمیږي ښه چرې به نه ختمیږي نو ځان ته الله تعالی ومنها نخرجکم تارة اخرى انسانه د قبر نه به راپاسې زمونږ خلق شوی وایي قبر ته لړ اوس پسې اوس به وایي لږ دمه شي زه ویم نه اوس خو ایله کار شروع شو
اوس خو ویله کار شروع شو د ژوند د ذرې ذرې به الله ورسره حساب کتاب کوي نو ځان ته رونو لږ احساس ځان سره پیدا کوي چې ګورې د قبر نه به راپاسم الله ته به مخامخ ودرېږم او چې الله رانه تپوس وکړي چې بنده دا کار دی ولې کړی دی نو د ولې جواب ګوره مونږ تاسو سره نشته نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې من نوقشا هلکا کم انسان سره چې الله حساب کتاب وکړه که نه دا سړی هلاک شو دا سړی ناکام شو دا سړی په نقصان کې شو پوهېږئ نو مونږ تاسو سره چې الله حساب کتاب کوي مونږ به څه وو چې الله پیسې مې ډېرولې الله خېټې له مې چې کم ده هغه بچو له مې پاو اوړه ګټل رونو دغه تمام د رزق ذمہ داری الله اغسته ده د رزق الله تعالی وای مونږ نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ به تاسو تم رزق ترکو دی ته به ورکو خو ګورې څه دی تاسو ګورې یو کار مې درته حواله کړی دی هغه کار دا دی چې فکر آخرت فکر آخرت ته آخرت تیاری دغه کار زمونږ ستاسو په ذمه دی ښه خو زه ډېر په افسوس سره وام چې د کم کار ذمه داري الله اغستې ده مونږ هغې پسې منډې وو او چې کم کار مونږ تاسو ته حواله دی هغه مونږ الله ته پرېښودلی ښه زمونږ سیسټم الټه دی رزق الله وایي زه به در کوم مونږ ورپسې منډې وو او چې الله تعالی مونږ ته وایي ځان تیار کوي آخرت ته نو مونږ وو الله شته الله شته نو رونو ځان کې به لږ احساس بیداری لږ شعور بیداری به خپل ځان کې کدی دنیا کې یو انسان ته زر کاله ژوند میلاو دی نو دی به څه کېږي دی به ځي د به رخصتي کېږي د دې دنیا نه دنیا کې همیشه دپاره هېڅوک نه دي پاتې انبیا بادشاهان بدماشان نوابان په دنیا کې څوک چې پیدا دي که نه نو علماء ذکر کوي وی الله تعالی قرآن مجید کې مونږه تاسو ته صراحتا یو واضح پیغام را کوي چې کل من علیها فان په ځمکه په روی زمین باندې چې کوم مخلوق ته په دې ټولو به پناه راځي په دې ټولو به پناه راځي نو مونږه تاسو ټول به پناه کیږو ښه صدق الله العظیم